د بېنظیر د روپو نوی قسط 13500 روپۍ چې دي دا به کل نه شروع کیږي. که تاسو کتلی تیر شي کم قسطونه چې دي هغه هم په مرحلو باندې چې دی میلاوېدل دغه شانتې کله په پیزونو باندې شروع کیږي. نو دې ځل چې دی هم په پیزونو باندې دا روپۍ شروع کیږي. نو اولنی کم پیس چې دی د هغې نومونه راغلي دي چې په پلانو علاقو کې چې دی دا روپۍ به شروع کیږي. په هغې باندې موږ ویډیو کړې ده چې په دې علاقو کې به په اولني پیس کې چې دی 13500 روپۍ چې دي دا به ورکړی کیږي. نو ځینې کسان دا وایي چې دا روپۍ به د کم تاریخ نه شروع کیږي، لکه موږ ته به کله میلاویږي. لیست خو راغلی ده چې په دې علاقو کې به دا روپۍ شروع کیږي، خو په اولني پیس کې چې دی کمې روپۍ شروع کیږي نو دا به په کم تاریخ باندې شروع کیږي. نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي د فروری په اخرنۍ هفته کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. که په اخرنۍ هفته کې دا شروع نه شوه نو د مارچ په اولنۍ هفته کې چې دی دا روپۍ به شروع کیږي. لکه روژه چې څنګه شروع کیږي نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو په دې کې د خیبر پښتونخوا 3 ضلعې دي چې هغه پکې شامل دي، باقي پکې د سند ضلع شامل دي او د پنجاب ضلع چې دي هغه شامل دي. که هغه ویډیو تاسو نه کتلی نو لاړ شئ په یوټیوب کې مظلومیات سپیک سرچ کړئ نو هغه به تاسو ته راشي. تاسو پکې د خپل علاقې نوم چې دی دا وګوره. که ستاسو د علاقې نوم پکې نو په اولني پیس کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي او ورسره به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا به هم میلاویږي. لکه دې سره به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا به هم میلاویږي. او دغه شان د ګنډاپور 10000 روپۍ چې دي هغه هم کېدای شي د دې روپو سره تاسو ته یو ځای میلاو شي.